شروع دی دا خو د ظلم دنیا ده ګنډاپور صاحب ته خواست کومه چې ویښته دې پرېښې دي برېت دې پرېښې دي لږ روزه زمونږ تپوس وکړه. زه د فوډ والا ته څه بل څه جوړ کړي دي بس په نه څه خبره پې د 5 سکیل 4 سکیل سړی به وي اب تا نه پې ډسټرای کړي دته دا اجازت نشته دا اډر صرف عدالت سره دی دا عام سړي سره نشته چې دې تا نه پې واړي خو بس ظلم شروع دی دا خو د ظلم دنیا ده ګنډاپور صاحب ته خواست کومه چې ویښته دې پرېښې دي برېت دې پرېښې دي لږ روزه زمونږ تپوس وکړه. زمونږ چې دلته د راغونډېدلو یو ډېر خاص مقصد و 2 مقصد دي هغه مقصد طرف ته انشاءالله موږ ځو خو د هغې نه مخکې چې زما نه مخکې کوم مشرانو خبرې ته وکړې د فارم نه والا تر دوکانه پورې او د دې په منځ کې څونه مشکلات وو څونه چا سزاتیات شو په هغې باندې ډېر بهترین طریقې سره خپله روشني واچوله او د هغې دپاره چې کوم دې باره کې به زه ده ووایم چې په هغې باندې خبره کول نور نه دي پکار ځکه چې هغې سپرې نه ښودل خو زه راځم مقصدي خبرې له چې کوم دلته زموږ د راغونډېدلو یو خاص مقصد دی یو نه 2 مقصده دي. لومړی مقصد زموږ دا دی چې موږ ته دا نن کوم تکلیف دی کومه پریشاني ده کومه ضرورت دی هغه موږ د دې میډیا په ذریعه باندې حکومت ته ورسوو او د دې میډیا په ذریعه باندې زه حکومت ته دا درخواست کوم چې برای مهرباني تاسو دا خپل یو ضد یو انا یو دشمني مه ګڼئ بلکې دا موږ ته تکلیف دی نو ځکه موږ نن راوتي وو که چېرې موږ ته دا تکلیف نه و نو موږ ولې راوتو. دویمه خبره دا ده د دې نه مخکې هم داسې څه تنظیمونه جوړ شوي وو کاروایانې شوې وې په هغې کې بیا کسان دومره زیات ټرچر شو چې هغوی دبو شو او غلي شو کېناسته. خو زه د دې میډیا په ذریعه باندې د پیو سره تعلق لرلو والا څونه چې د حکومت ادارې دي که هغه فوډ اتارټي ده که هغه لایف سټاک والا دي که هغه ACDC صاحب دی که هغه کنزومر کورټ والا دی چې څونه ادارې دي ټول ته زه درخواست کوم چې تاسو به حیثیت یو مسلمان یو لږ غونته کې سوچ وکړئ چې انسان باندې الله رب العزت چې تکلیف راولي نو په انسان باندې الله رب العزت تکلیف راولي که هغه د بیمارۍ په شکل کې وي که په هر شکل کې وي خصوصا د بیمارۍ په شکل کې به دا ووایم چې یو انسان په بل انسان باندې د بیماري نشي راوستی دا بیماري چې پرې راولي د الله رب العزت پرې راولي خو د هغې بیمارۍ دپاره چې کله انسان ډاکټر لځي علاج لځي حکیم لځي هر چا له چیزې وي نو الله رب العزت په هغې نه غوسه کېږي ولې نو زه تاسو ټولو ددارانو ته دا درخواست کوم چې بهی دا دلته چې کوم خلک راغونډ شوي دا ستاسو خلاف نه راغونډ شوي دا د خپل حق غوښتلو لپاره راغونډ شوي دي دا به د خپل ضد او د انا یو ذریعه نه جوړوي د هغې نه پس د لومبۍ د دې نه پس دویم مقصد زموږ څه دی هغه زموږ دا دی چې موږ کینو او دا چې څونه مسایل زموږ د مشرانو بیان کړو د فارم نه والا تر دوکانه پورې د دغې مسایلو دپاره یو تنظیم پکار دی ځکه چې زه یو دوکاندار یم نو دغه ما لپاره ډېر زیات مشکل دي چې یوله کې بوتلو بل به د هغه په ځای باندې ول مزدور بوځم او بیا به هغه پیسې هغه به راخلاصوم او جرمانې به ډکوم نو د دې دپاره او دا څنګه مثال دا ریټ چې دا کوم مسله ده نو دا ریټ داسې په ویډیوګانو په راغونډېدلو باندې داسې په دې باندې هم کېږي خو که چېرې دا تنظیمي شکل څنګه چې زموږ د ملګرو مقصد ګڼلی دی دلته به تنظیم جوړو دغه تنظیم کې چې کوم صدر وي سیکرټري وي او د هغې نه علاوه چې نور څونه عهدیداران پکې وي د هغوی به همدغه کار وي چې هغوی متیزي د AC صاحب سره کینی د DC صاحب سره کینی د فوډ والا سره کینی او ځان له تېنه چې کوم دی په امن طریقې سره څنګه مهذب معاشره کې چې کېږي په هغه طریقې سې تنه ریټ واخلي نو زه بیا یو پر عهدیدارانو ته د حکومتي چې څونه عهدیداران دي څونه ادارې دي ته درخواست کوم چې خیر دی که چېرې تا ته زموږ مطالبات ناجیزه ښکاري نامناسب ښکاري نو کښېنئ دا څه مشکل خبره خو نه ده څه دښمني خو زموږ او ستاسو په منځ کې نه ده راشئ کښېنئ زموږ صدر شته سیکرټري شته انشاءالله دا به جوړو نو هغوی سره کښېنئ کاسټا پروډکشن باندې خبره وکړئ که چېرې مطالبه ناانصاف وي منصفانه نه وي نو رد یې کړئ څه خبره خو نشته خو که چېرې داسې بغیر ریټ ورکولو نه بغیر ته مطلب یې راځي یو هفته کې یو ورځ چې کوم دی AC صاحبه راځي په بله کې پسې فوډ والا راځي تپوس نپوس نشته بس ګاډي ته راخېږه نو دا خو ډېره زه به داسې وګڼم چې د حکومت چې د صحت دپاره دا دومره اربو روپۍ مختص کوي بیا یې دا نه مختصه کوي ولې چې زموږ په معاشره کې صرف 2 خالص شیزان دي هغه یو پی دی او دویم شات دی شات سره خو زموږ تعلق نشته په پیو باندې به خبره وکړو چې پی خو د ماشوموالي د انسان ضرورت دی نو دا خو به خامخا چې نو ته بیا چې فرض کړو پی د پیو کاروبار ختمې فارمر ما هغه ورځ یو ډایرکټر صاحب و غټ د ټولو نه چې کوم په JKM کې ناست دی هغه زه ورغلی نه چا په ذریعه باندې هغه ته ما درخواست هم وکړو
ما صاحب تاسو چې د ریټ ایشو جوړوي ما دا ما سره دغه دی دا دورانی فارم دی دا غوا په ما تاسو موږ ته په 100 چې خرڅ کې په 140 باندې نقنامه کې 140 دی ویاو مې دا دی فارم نه ما ته دام نه چې یو کین 2 3 سلوټ 1608 کیلو په ما ته په 180 روپے ملو شوې دي نو زه خدا څنګه نشم کولی چې داغه نه 180 والا مدد په 140 خرڅ کم نه هغه نوشهره کې فارم دی سبهر نه دی کې پکې نه بار نه دی تاسو په انډر کې دی التم تاسو په شنو دیدار ناشتي تاسو مهرباني وکړئ تاسو هغه سره رابطه وکړئ چې دا په مالا په 120 روپے باندې راکړي نو زه په 140 باندې خرڅوم خو چې مال هغه په 180 باندې راکړي نو زه به څنګه خرڅوم خیر د مشر مراد جی صاحب یو خبرو کا چې کاروبار ختم کا ٹھیک شو ختم به کو سبا کو بیا نشي تماشي بکو دغه بکو غلاډه کی بکو ما پرې د زازه بد د دوم الحمدلله زما 40000 روپے پنشن مشتا دونه مې څه ځای نشته چې نه کرایه نیم راځي لږه ډېره ځمکه مشته هغه مته کړیا زه وکم ما سره چې کم دي 12 کسان مزدوران دي آیا په معاشره باندې بوج کیږي نه آیا هغه زه د حکومت ته دا خبره کوم آیا هغه بیروزګار کیږي بنا نو برای مهرباني زمونږ د دلته راغونډېدل دا د دشمنۍ په شکل کې د ضد په شکل کې د انا په شکل کې ټولو ادارو ته دا هم چې دا په دغه شکل کې ماخله بلکې دا موږ د تکلیف دی موږ ذکر ووتو دا کاروبار ختميږي نو لہذا دویم چې کوم د دې راغونډېدلو زموږ مقصد دی هغه دا دی چې موږ تنظیم جوړو نو تنظیم باره کې به زه دا خبرو کوم په خپل حساب چي او دا تنظیم به چلی دا غي د پاره مشران راغون شوي دي چې څه ترتیب ولا جوړ کو په ما باندې په بدري زمان باندې په مولا جی صاحب چې په ټول مرګرو باندې سونا دا کاروبار په حساب سره وي د فارمر په حساب سره وي دا د آمدن په حساب سره وي یا عام روټین سره لکه په ټول باندې یو شانتي څخه خرچه مقرري نو برای مهرباني نن ما سره دا وعده وکړي چې دا تنظیم د چلیدو لپاره به موږ دا قرباني ورکو وعده کوي دا دی وعده نه پس زه یو پر بیا د میډیا یمین صاحب خبرې وکړي چې یاره موږ ته 300 ریټ پکار دی خو ریټ هغه پکار دی څنګه چې زموږ د روډ خبرې وکړي څنګه چې زموږ د روډ خبرې وکړي نو ریټ هغه پکار دی چې کم سے کم دی وي چې موږ سپریم کورټ ته وي یا هاي کورټ ته وي زموږ دغه ریجیکټ وکړه نو هغه ریټ پکار دی کم سے کم چې دی منظور کی نو خیر 260 ورکوي 270 ریټ ورکوي چې هغه ریټ تاسو ته منظور شي چې تاسو ته مخکې د فارم ریټ والی خیر دی لایسټا نه سرجی داسې ریټ پکار دی کم سے کم چې تاسو لایسټاک والا راغواړئ او خپل فارمونو والا راغواړئ په دې کښېنئ په دې باندې چې څومره کاسټ راځي هغه کاسټ حساب ولګوئ د هغې مطابق ریټ واخلئ نو هغوی به هم تاسو ته منظور کړي بل دویمه خبر دا ده چې زمونږ چې څومره ګوجر محکمه ده زموږ څومره وروڼه د دې اتفاق نه راځي نو دا اتفاق دپاره تاسو ته لکه د فارمونو والا خپل یونین پکار دی څنګه چې مردان کې ضیاءالدین و هغوی داسې حساب و چې هغوی یو صدر جوړ کړی و هغه صدر به د هر فارم والا به ځان سره هغوی څاروي لیکل د هر څاروي په سر به هغوی 100 روپۍ څاروی اخیستو هغه 100 روپۍ څاروی به هغوی اخیستو یو ګوجر به د بل په ګوجر نه ورتلو لکه یو دکاندار به د بل ګوجر باندې نه ورتلو 100 روپۍ څاروی به هغوی د فارم والا نه اخیستو دکاندار نه به نه اخیستو هغه خرچه به هغوی په ایسي کوله په ډیسي کوله لا بړو په ټیبل به ولا کېناستو او ټیبل ټاک په ورسره وکړو چې څه خرچه به هغه به هغوی په ایسي ډیسي باندې کوله ورسره به کېناستو چې څه به هغوی وي هغه دغه صدر و د مردان صدر و د هغه به منل کېدو بل چې هغه به وي چې سار به مردان ته پی نه راځي نو په مردان باندې به پی مکمل بند شوه زموږ د یو ورور همدا اتفاق نشته چې دوی په پېښور باندې په کوم ځای کې چې پوډ والا ډېر تنګول راولي په هغه ځای مکمل پی بند کوي بل سیټ ته یې واړوئ تاسو ګورئ چې ستاسو خبره مني که نه مني دا چې 11 بجې د خلک دونه وایي ماستو پسې دونه وایي پی پسې دونه وایي او دوی له هغه څیز نه میلاویږي دوی په تا باندې شکایت نه کوي ای په خېټه ماړه دي هغوی له څیز میلاویږي هر ټایم ولا میلاویږي ای وروره زه تا باندې هلته شکایت وکړي دا چې دوی تر 11 بجې 10-11 بجې ماستو پسې دوی پی پسې دونه وایي او دوی له څیز میلو نه شي دوی چرم دفتر ته ټلیفون نه کوي دوی به د لوی هغه اوبو به رالې پاپا کې واچو خو چې ماسته راته میلو شي او چې نه دوی طرف په خېټه ماړي دوی له دا څیزونه میلاویږي دوی به په تاسو شکایت هم کوي او یو څیز لږ خیر دی تاسو هم دغه وکړئ دا پنجاب دا پی به سره لږ سټاپ کړو د دې ځای د ریټونو چې اوچت شي مونږ مره ګن بلا پنجاب کې نه ګورو هغوی هم بس راته جوړوي او ټینکرو کې راته راچوي نو مونږ هم دلته دا وایو بل دویمه خبره دا ده چې مونږ ریټ دی نه غواړو خو مونږ ته پکار دا دي چې مونږ دوی ته ووایو چې مونږ ته یا ریټ راکوي او یا هم په پوډ والا نه تنګ چې ریټ نه راکوي بیا را بس خلال پوډ والا مه رالېږئ ریټ راته راکوي بیا ما بس هلال پوډ والا هم رالېږه لیباټرۍ والا هم رالېږه زه ستا هر یو څیز منم چې ریټ نه راکې ما به لیباټرۍ والا بلکل نه تنګې
او بالکل چې لیبارټرۍ والا نه د پوډ والا دا حق شته دی چې دې تا نه پی واړئ، نه دا حق شته چې تا موبایل ته وخېږئ چې تا پسې به دې ورنټ رالیږي، تا دې ډایرکټ دغه ته نشي خېجولی موبایل ته. بل دویمه خبر دا ده چې زمونږ ګجرانو یا دکاندارانو کې یو هم دونه د نر بچي نشته. سړي له پکار دی خره وسې کېږي 2-3 ورځې د ډوپلین وړي هېڅ خبره نه د شام په کور نورانېږي په 15 لکه روپۍ نه ښه ده هغه ویشتې شي په قرض هم راوستې شي او پیل خپل نشي سمبالولی د پیل خپل ریټ د ګجر د خپل ریټ وتړلی شي د دکاندار د خپل ریټ وتړلی شي د فارم والا د خپل ریټ وتړلی شي د هر یو سړي د خپله نوړی نصیب شي. دا نه چې زه په تا درځم ته په ما راځې نو دا خو زیاتې دی نه ښه ولې چې کوم یو سړي سره ټچي هغه د ورسره ټچي خپل کار دی کوي هغه به خدای پاک بچوړې لږ دغلته کې لیکلي نو داسې مهرباني وکړئ چې د فارم والے له بیل ریټ د اولو والے له بیل ریټ د دکاندار بیل ریټ دا د هر یو شي خپل ریټ پکار دی او دا ګوره دا یو خبره ته کوم چې دا څه دی دا بغیر ایستي دي دا لیبارټر دا ټولې دروغ دي خدای شته چې دا ټولې دروغ دي چې زه دی راځی چې خپلو مې خو پرېولی یو څه ویل وشی او که چا پاس کړی دا هم وګوره که نه راځی ته ثبوت ښه که نه ما سره شته نو داسې مهرباني وکړئ چې ستاسو یې ډېره ډېره مهرباني بدري صاحب مونږ راوغوښتو اچانک غونډې مونږ ته خبر هم نه راځي